بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين قائد الغر المحجلين خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معايير جمع د معیار ده. معیار یلی شي تلې، کسوټي، میزان، هر هغه آلې ته هغه په ذریعې سره سړی ناپ تول کوي او د شیانو کوټ او کروالی ورسره معلوموي. په دې ځای کې معیار نه مراد فقه الحلال والحرام ولا معیارات. فقه الحلال والحرام دا د دې دور قریب کی و نوی اصطلاح ده. دین مراد حرمت او د حلت ولا هغه اسبابو تلاش کول څنګه په وجه باندې د موتوسو معقولات، د موتوسو مشروبات، د موتوسو ولا کاسمیټکس شیان او د موتوسو ادویات د دی ولا حرمت او د دی ولا حلت ولا وجه او اسباب متتشي شي معلومیږي ونه. په دې فن باندې نږدې وخت کې علماو ډېر کار وکړلو، یعنی اردو زبان خبره کوم. په دغه اسبابو د حرمت کې پهله سبب کوم داغه معیار ته شه داغه منصوص ممانعت ده. منصوص ممانعت مطلب هغه منع او هغه حرمت هغه په نص کې وارد شوی وي. دا د شیانو حرامولو ټولو نه اهمه، ټولو نه بنیادي وجه او سبب ده. دې ولا مختلف تقسیمات علماو کړي. اول تقسیم قطعی او ظنی محرمات او اعتبار سره ده. قطعی نس نه کوم محرم ثابت شي هغه ته حرام ویلی شي، او ظنی نس نه کوم محرم ثابت شي هغه ته مکروه تحریم ویلی شي. دوم تقسیم حرام لذاتی اور حرام لغیره اعتبار سره ده. حرام لذاتی هغه ده چې دغه حرمت قرآن او سنت کې نامې سره مذکور وي، لکه شراب شول، دم مسفوحه شول، خنزیر شو، ما اهل به لغیر الله شو، المنخنقه والموقوذه والمتردیه. سورة مائده آیت نمبر 3 کې دغه تفصیلات الله جل شانه څخه کړي بیان کړي دي. حرام لغیره هغه ده چې و نس کې خو منصوص نه ده، دغه نامه مصرحه نه ده راغلي په یو نس کې، خو هغه یوې عامې قاعدې لاندې داخله شوې ده. اخ په بنیاد باندې دې ته مو کوم وجه ورکړي، د حرمت ولا وجه ورکړي، یعنی د حرمت کوم قواعد دي یوې عامې قاعدې لاندې داخل دغه په وجه دې ته مو څه نامه ورکړي ده، د حرام نامه، یعنی مونږ مطلب شریعت ته ورکړي. مثال کې طور باندې ټول مضر اور ناپاک شیان شو. څومره مضر شیان دي د دې خوړل د دې سکل جایز نه دي. ویلې مونږ ته شریعت څه وایي؟ الضرر یزالو، ضرر به څه کولی شي؟ ازاله به کولی شي. پیغمبر علیه السلام روایت کې فرمایي لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام کې ضرر اور ضرار ته هیڅ گنجائش نشته. د دین به ځان هم ساتي بل مسلمان به هم ساتي. همدارنګه ناپاک شیان شو. کل نجس حرام، هر نجس څه ده؟ حرام ده. الله رب العالمین طیب ده، لا يقبل الا طیبا. هغه طیب نه لو بل شي نه قبلوي. کوم شي پاکیزه ده امغه موته د استعمال او د خوړلو سکلو اجازه ده. کوم شي ناپاک ته هغه موته څه شي ده؟ ترک ولا حکم ده، دا به موږ متروک کوو. نو حرام لغیره هغه شول چې په یو نس کې خو دغه حرمت څه شي نه ده، منصوص نه ده صراحتاً، خو یوې عامې قاعدې د حرمت لاندې داخل ده، ځکه ورته موږ څه وایو؟ حرام لغیره. دې په باره کې یوه اهمه تنبیه ده زده کړو چې کوم ځای کې حرمت لغیره وي هغه به خامخا معلل بالعلت وي، هغه تقریبا یوه مفسدې وجې نه څه شی وي، هغې کې فساد او حرمت برسي. چې کوم ځای کې هم هغه علت او مفسده ختمه شوله، د دې له فساد او د دې حرمت به باقي نه پاتې کېږي.
مثال کې طور باندې یو شی ده هغه ولا نجاست ختم شو په چی سره طهارت سره عموما دا مشکل کار وي چې یو شی نه نجاست ختم شي لکه په دې دور کې اوس دنیا ډېره زیاته ترقي وکړله یوه مسله فقهاو ته اوس داره پیش ده ګوره روانه دنیا څه ده د دوی جنګونه به په اوبو باندې وي د اوبو کمۍ سره خلک مخامخ ده اوس فقهاو ته یوه مسله داره پیش ده چې کومې ناپاکې اوبه دي د لینونو کې لیټرینونو کې وځي بهر ته آیا د دې صفا کولو امکان شته اوس داسې مشینري راغلې ده چې هغه 100% دي نه اوبه بېلوي چې کومې پاکیزه اوبه دي هغه ونه څه کوي اته نه بېلوي جدا کوي آیا دغه اوبه چې دا په ګټر لاینو کې لوړې په نالو کې لوړې پایپونو کې لوړې او بیا مشین سره بېله بېله کړی شي صفایي وکړی شوه آیا موږ دې ته د پاکیزګي ولا حکم ورکوی شو واپس احسن الفتاوا کې به تاسو ته شاید دا فتوا نظر ته راغلی وي مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه څه فرمایي چې کیمیکل په ذریعه سره یا مشینري وغیره ذریعه سره که چیرې د دې لاټرین او د ګټر اوبه صفا کړلی شي هم دې ته دوباره طهارت نه حاصلېږي خو نن د فقهاو یو لوی جماعت دې طرف ته روان ده څه نه جي هغې کې وجه د حرمت څه هغه ووته منځ نه کله خوند پاتې نه شو کله رنګ پاتې نه شو اور 100% د نجاست څومره ذرات هغه ونه څه کړی شو بېله کړی شو یو هر پوی سړی په خوردبین ذریعې سره یا د دې نور کومه مشینري ده هغه په ذریعې نن لیدی شي چې دې اوبو کې ذرې برابر نه مضر شی پاتې شو نه ورکې نجس باقي پاتې شو آیا دې باندې به طهارت حکم لګي که نه نو هغو رایې دې طرف ته ځي چې موږ دې ته څه فتوا ورکړو چې دا اوبه څه شی دي طاهرې دي خو بهرحال څه داسې اجتماعي یا فیصله کن فتوا په دې شي اوس پرې رغلی دا نه خو دا دنیا دغه شانتې قدم طرف ته څه شی ده ور روانه ده نو اوس کله یو شي کې نجاست پروت ته آیا هغه نه نجاست وځي نو بې ظاهره خبره ده چې هغه به پاک ګرځي ورپسې دوم نمبر یو شی مضر ده که د هغه ضرر زایل کړلی شو ضرر یو زالو قاعدې مطابق نو هغه حرمت به خود به خود چا ته بدل شي علت طرف ته بدل شي ځکه چې هغې کې کومه وجه د حرمت و هغه وجه څه شی شوله ختم شوه نو دا مو تاسو سره پیله معیار اول معیار د اسباب حرمت لپاره څه شی شول هغه نس شو نس کې د کومو شیانو ممانعات روشي دا په دې حرمت کې ټولو نه بنیادي څه شی ده ضابطه ورته وایي که معیار ورته وایي که قاعده ورته وایي هغه ده